الله جل شانه فرمایي وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. تیر جمعه چې د پردې متعلق حکم ذکر شو نو دا د پردې حکم یوازې زنانه ته نه دی، یوازې زنانه ته نه دی چې زنانه دې پړوني تاو کې او بوقرې تاو کې دیګر یو سړی چې دی نو سړی دی چې د سر نخپو پورې وته ګوري بیا نه نه دا نه دی سړی ته پارم حکم دی دا نه چې سړی رواني هغه دی اسمان ته ګوري او هغه چې دی پردې زنانه د سر نخپو پورې چې دی یو شان ګوري او زنانه به پرده کوي نه دواړو ته د پردې حکم دی. ګوري نارینه ته هم د پردې حکم دی حتی الوسه کوشش به دا کوي چې پرده وکړي زنانهونه چې دی نظر خپل واړی زنانه ته هم دا حکم دی. بیا عام طور داسې کمزوري کیږي زنانه کمې خویندې میندې داسې چې هغه په پرده کې می پړونې والي بوقره کی نو بس سړو ته روانه به دغه کې یو نیغ به ګوري که په ګاډي کې واوړي نو سټ به پسې ماچې بس سټ به بل خوا تاو کړی که په موټرسایکل لوالي نو سټ نو زنانه ته هم دا حکم دی چې حتی الوسه دې نظر ښکته کي دومره پورې چې تندک ونه خوري راپرې نه وځي مطلب کډې وړې دا ځای نه دي دوم دې نه ځان بچ کی نور حتی الوسه کوشش به دی چې ځمکې ته ګوري دا نه چې روانې او د ځانه د کڼا کوتره جوړه کړي کڼې کوترې به دلکې د کوترو کې یو کې کڼا کوتره ورته وایي په دې ونو کې چې ګزار پې که ښکاري پې ګزار وکړي د خوا باندې کاڼی لاړ شي او یا ورته خوا ولګي نو پاسي نه واسي یو خوا بل خوا ګوري نو د کڼې کوترې په شان په بازارونو کې نه ګرځي چې کله یو دکان ته ګوري او کله بل دکان ته ګوري کله یو خوا دیوال ته ګوري نه نه حتی الوسه کوشش به دا کوي چې څومره دا نظر ښکته ساتلی شي نو نظر به ښکته ساتي. همدغه شان سړو ته حکم دی دا نه چې دغه شی چې زنانه وي نو بس بیا چې دې نظر نه حکم دا دی چې په لارم روانې نو کوشش به دا کوي چې حتی الوسه خپل نظر چې دی هغه ښکته وساتي دومره پورې چې تندکو نه خورې را پرې وځي نه دا وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. الله جل شانه مؤمنانو نبی رسول الله فرمایي د مؤمنانو سړو ته مو وایا مخکې د زنانو حکم ذکر شوی و چې تاسو خپل نظرونه ښکته کې او جلابي خپل پردې چې راځوړندې کې خپل ګریوانونو باندې خپل لوپټې راځوړندې کې خو سړو ته حکم کوي چې وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. اے نبی علیہ السلام د مؤمنانو ته مو وایا د مؤمنانو ته مو وایا چې دی خپل نظرونه ښکته کې ګوري دواړه طرف ته به که د یو طرف نه دا د بجلی دوه تارونه دي نارینه زنانه دا د بجلی دوه تارونه دي یو یو تار دی نو اوس که یو تار سړی ولګي او بل نه لګېدلی نو بجلی کار نه کوي نو دواړه طرف ته چې دی هغه به دواړه طرف ته برابري حفاظت کوي نو بیا به بجلی جوړېږي او چې کله دواړه طرف کلاس دغه کېږي نو بیا به نقصان هم جوړېږي نو دواړه طرف ته به خیال ساتي نارینه هم او زنانه هم. د عمر رضی الله په دور خلافت کې کله عمر رضی الله عنه مصر ته تلو مصر پاتې کېدو مصر چې داسې پوره من طریقې سره فتح شو عمر رضی الله عنه کله روانو قافله روانه وه خپل لښکر ورسره و پوج ورسره و غلام ورسره و نو فاصله اوږده وه نو طریقه دا وه چې دوو کسانو له یو سورلي ورکړی شوله یو ټیم به یو کس چې دی په اوښ باندې سور او بل کس به مهار پړی چې دی نیولی روان به بیا به بل چې دی هغه سور شو بل به چې دی پړی ونیو نو عمر رضی الله عنه هم دغه شان یو غلام ورسره ابتدا کې عمر چې دی په سورلی سور شو غلام پړی نیولی روان دی مثال په طور 1 میل 2 میله فاصله به چې دی یو کس وي بیا 1 میل 2 فاصله بل کس وي چې کله دا خبر روانه شو نو چې کله عمر رضی الله عنه راکوزېدو غلام نمبر شو نو غلام ورته وایي چې هغه بس زما خوښه ده زه تاله د خپل نمبر هم در کوم به ته په سورلی کښېنه او زه به روان یم هغه ورته نه د خپل نمبر انتظار به کوو انصاف دې ته وایي زموږ دا انصاف کوونکي دي که نه د غریبانانو یې نیزه وې چې دی راټولې سکي او خوري او بس هغه په خپلو مزو چې غریب چې دی هغه د خدای وي د سین په سین لا وکړي دغه پروايي نه کوي خو چې زموږ خېټې ډکې شي زموږ جیبونه ډک شي نو عمر رضی الله عنه چې نه د قیامت پر که اوس ته زه دلته ګنان دا خو ستا حق وم زه دا خو زه ستا حق وم د قیامت په ورځ باندې به چې دی هلته کې مطالبه کوي بیا خو راسه هلته ویل جواب نشته دی نو ویل د قیامت بوج دې نشم اوچتولی دا خپل بوج به اوس دلته کې اوچت کړم غلام ته ویل کښېنه په سورلی سور شو عمر چې دی هغه بادشاه دی 22 लाख مربع میل 22 लाख مربع میل باندې چې دی امیر المؤمنین دی
د مسلمانانو بچی دی 100 ملکونو یو د پاکستان بچی نه چې پاکستان او هندوستان راجمه کې د دینه غټه بچی په دې باندې حکومت او بچی و خو روان دی په او د سورلې مهاري نیولې پړې نیولې په سورلې غلام ته په سورلې کېنا د خپل نمبر تیر کا اوس د الله قانون ته ګوره چې کله د مصر ته ورنږدې شو او الته کې نږدې ورسېده دغه شو میل 2 فاصله پاتې شوه نو دغه ځای کې نمبر چې دی هغه د غلام شو د سورلې عمر رضی الله د سورلې نه راکوز شو او غلام ته شابه ورخیږي ستا نمبر دی هغه ته امیر المؤمنین بس دی د هغه دومره سفرونه وکړه اوس دلته کې مصر ته داخليږو دا خو د دنیا خلک دی پردې بادشاهي ده هلته داخليږو نو خلک چې دی په انتظاري بادشاه به بادشاهي لوی لوی وزیران او د دنیا خلک به راوتي استقبال ته نو چې زه په سورلې سورې ما ته داسې راسره رواني نو خلک وایي د امیر المؤمنین پکې کم یو دی د بادشاه منګه مام طور چې خلک دغه شي که نه هلکه وایي غټایټ خلک دی دا غټایټ چې دی داسې په دې غم خادو کې چې داسې پلاک پلاک به رواني دی چې دا خبره وایي نشته عمر جسم د ډمبرې ډانګې دی دا د ګیټو دا منځ وي چې دا پلاک پلاک بیا نه ځي دا ځینې به پکې داسې او دا پنسي چې دا به د دې دغونه را لاندې کړي پونځانه به ښځه جوړه کړي دا به څه مالداري 10 روپۍ به ورسره شوي چېرته ځان به تمه شوي امیر المؤمنین هغه ورته وایي نه د خپل نمبر انتظار به کوم زما نمبر تیر شو ستا نمبر دی که ښار ته داخلي ګرځې ته روانو چې کله ورنږدې شو د دنیا خلک چې دی استقبال ته راوتی چې امیر المؤمنین را روان دی او خلک په انتظار دی او د یهودو او د نصوراو علمای راوستي وو تورات انجیل ورسره وو ځکه د نبی علیه السلام دغه د ملګرو د خلفای راشدینو ذکر چې دی په تورات او انجیل کې راغلی وو نو هغوی خپل علمای مو سره وستو کتابونه ورکړي وو چې تاسو دې ته ګوره چې امیر المؤمنین دا نښې پکې شته دی که نشته دی نو چې کله راورسېده هلکه ویل امیر المؤمنین هم کم یو دی ویل دا ویل چې امیر المؤمنین هم کم دی ویل د امیر المؤمنین د بادشاه د سورلې کمه یوه ده ویل هغه د امیر المؤمنین سورلې ده چې داسې کتابونو دی کتل داسې وکتل هلکه ویل دا امیر المؤمنین نه دی نه ویل دا بره چې ناست دی دغه غلام دی پړی چې ویل دا امیر المؤمنین دی اوس ویل چې دی خبره صحیح شوله ځکه ویل چې موږ د تورات انجیل ته ګورو نو موږ چې کومې نښې او کوم دغه ویلي دي نو که تا دا وی چې دا په سورلې چې سور دی تاسو چې دا امیر المؤمنین دی نو دلته زموږ کتاب موږ ته دا نه دي ویلي چې دا ځای کله داخلېږي نو امیر المؤمنین به پړی نیولی وي نو یو خو دغه نښې چې دا پکې ثابت دغه شو د دې اقرار خو یې وکړو بیا هغوی خپله طریقه دا اختیار کړي چې مصر که ستاسو خیلی بني اسرائیلو واقعاتو کې ذکر کېږي یوسف علیه السلام هلته راغلی هلته په مصر بادشاهي کړې ده نو یوسف علیه السلام ته الله جل شانو په مخ د ځمکه د ټولو انسانانو نه زیات حسن ورکړی و وګورئ د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حسن ته چې دی هغه نه رسېدو حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي وایي د مصر زنانو چې کله یوسف علیه السلام ولیدو نو خپلې ګوتې پرې کړلې کټ کړلې او وایي که دغه د مصر زنانو زما محبوب لیدلی وی نو ویل خپل زړونه به یې کټ کړي او حقیقت دی د احد په موقع باندې وګوره صحابه کرام چې دی خپل ځان چې دی تور ورڅه د ډال کړی د نبی علیه السلام مخې ته ولاړ دی صحابي دی او د نبی علیه السلام مخې ته ولاړ دی او د کافرانو طرف نه چې دی روغې دستې راځي او حمله کوي او نبی علیه السلام ته وایي د الله رسول ته ځان شاته کا دې ته وایي مینه دې ته وایي د الله تعالی د رسول سره مینه وایي ته ځان شاته کو چې د غشې را نشي غشې یې توره باندې ونه لګي او چې غشې توره راځي نو په خپله ورته چې دی مخامخ کېږي د جنگ نه وروسته چې وکتلی شو نو تقریبا بحث چې دی د تورو د نیزو زخمونه وپې دومره نو د مصر نسبت چې دی د یوسف علیه السلام سره نو هغه خلک چې دی ډېر زیات ښکلی خلک هم دی الله تعالی حسن ورکړی دی اوس دغه ځای چې کوم بادشاه دغه نو هغې زنانه چې دی جیرکۍ راجمع کړلې وو وایي چې د دې مسلمانانو ایمانونه چې دي ګوره چې کله په قوم کې د حدیث مبارک هم دی چې کله په قوم کې بېحایي خوره شي تېره جمعې مې عرض کړی و بېحیایي خوره شي نو نبی علیه السلام فرمایي تاسو د فتنو د عذابونو انتظار کوئ د عذابونو باندې داسې مسلسل راځي لکه د تسبو مزې چې وشلې و دا تسبې په یو بل وسیله ګاتار را رواني وي نو نن سبا حالاتو ته ګوره بېحیایي چې د 100% ده بېحیایي په مخ په وړاندې روان د الله تعالی طرف نه عذابونه یو عذاب ختم نه چې بل را رواني یو عذاب ختم نه چې بل را رواني کله د ګرانۍ عذاب او کله یو د ټول عذابونه دي
نو هغه بادشاه چې دی خلکو ته ووایي داسې کار وکړي چې جینکۍ راوستلې هغوی له ویل تاسو د بازار او د دغو کې لارو کې ودرېږئ او دا معمولي شیزونه نه دا خرڅوئ لکه دا انجیوز والا چې ګرځي ویل دا خرڅوئ او هغوی ته دا مو ووایي چې تاسو دا نه چې پیشنیبل ځان ته وایي که نه دوه درې ټکي اے بي سي به ویلي وایي دا پیشنیبل دي نو هغوی څه پیشنیبلي هغه د غریبانانو جامې کړي نستوڼي پسې نه او ګریوارونه هم شلیدلي نو ویل دغه شان لباس تاسو وکړئ نستوڼي هم داسې چې دی کټ کې بره کې لوپټې هم چې دی هغه رالی په اوږو باندې هسې راواچوي د غم خواږدو کې ورته بیا ګورې همدغه طریقه د انجو دغه ښځې د ځانه جوړې کړي نو دا موږ ته شریعت نه وایي موږ ته شریعت هر یو لار ښودلې ده نو هغې زنانه ته ویل تاسو داسې وکړئ چې کله داسې وکړئ چې دی کې بېحایي دی په ګناه کې مبتلا شو نو ویل بیا به زموږ نه دا مصر نه شخص دی بیا به موږ باندې کامیابېدی نه شي اوس دی خو دغه طریقې اختیار کړله او مخکې مې خبر عرض کړله چې د هغه ځای خلک ښکلی دی نو چې کله دې زنانهو دا طریقې اختیار کړله نه عمر رضی الله ته پته ولګېده چې لکه دا خو سازشي قوم دی یهود نصارا دا ډېر سازشي قوم دی دې ته سازشي قوم وایي دومره سازشي خلک دی چې ممکنه ده چې د دې د سازش د وجې نه دا غر د یو ځای نه بل ځای ته وخوځېږي نو چې داسې طریقې وکړله نو عمر رضی الله ته پته ولګېده چې دوی خو اوس شیطاني حربه استعمالوي هسې نه چې فوج رانه خراب نه کړي په ګناه کې یو مبتلا شو واقف صاحب الله شي خو مختصر د بني اسرائیلو کې د دې د وجې نه چې بېحایي پکې خوره شوه ټول قوم چې دی هلاک شوی و شکست یې خوړلی و نو عمر رضی الله عنه چې کله دا حالت وکړه چې دوی خو دا طریقه شیطاني حربه استعمال کړې ده مسلمانان چې دی هغوی کې بېحایي خورئ چې بېحایي خوره شوله نو دا به بزدله شي بیا به دې مخنیوی کوي بیا موږ کې به قوت او طاقت نه نو عمر رضی الله چې دی خپلو ملګرو ته چې دی د قرآن آیات مبارک چې دی تلاوت کو سی فرمایل وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکا له ان الله خبیر بما یصنعون اے مؤمنانو تاسو خپل نظرونه ښکته کې دې ته ونه ګورئ دا زنانه دي شیطاني حربه استعمال کړې ده دې ته ونه ګورئ خپل نظرونه ښکته کې وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم خپل نظرونه ښکته کې ګورئ ويحفظ فروجهم او د خپل شرمګاهونو حفاظت وکړي ګوري خپل شرمګاهونه بې ځای کې استعمال نه کړي د ګناه د ځای نه خپل شرمګاهونه وساتي ويحفظ فروجهم ویل که داسې وکړه خپل نظرونه مخکته کړل خپل د شرمګاهونو حفاظت وکړو نو پیدا به څه میلاو شي وذلک ازکا لهم دا ستاسو دپاره ډېره پاکیزه خبره ده او تاسو چې کومه ان الله خبیر ما یصنعون تاسو چې کوم عمل کوئ د الله تعالی د هغې نه خبردار ذات دی ګوري الله تعالی د هر څه نه خبردار ذات دی نو ویل د دې نه نو مؤمنانو چې دی نظرونه ښکته کړه نو چې کله په قرآن او په حدیث باندې عمل راشي نو الله تعالی مؤمنانو ته بیا لارې اسانوي نو چې په قرآن باندې عمل وکړو نظرونه یې ښکته کړه هغوی ناکامه شو هلکه ویل د دې سره هېڅ هم نه کېږي نو دغلته کې چې مؤمنانو په نظرونه ښکته کړل او د شرمګاهونو حفاظت یې وکړو نو الله جل شانه ته د مصر پته چې د هغه ورنصیب کړله بغیر د جنګ او د بغیر د نقصان نه الله تعالی کړ نو د دین په هر یو حکم کې چې دی الله تعالی خیر خو دومره ده چې دنیا پرستی کله راشي نو بیا به لږ ځان به راټینګول غواړي